مسلمانانو ورونو، نن درته یو ډېر مختصر او اسان دوه عملونه ښیمه، او دا دوه عملونه د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دغه دوه مختصر او اسان عملونه په خپله زندګۍ کې راوستل، په دې باندې عمل وکړو، نو وایي دخل الجنه، دغه انسان به جنت ته داخل شي، یعنی جنت ته به یې ورسوي دغه مختصر او اسان عملونه. یقینا ستاسو به یقین را نشي چې دا دومره مختصر او اسان عملونه دا به مونږ جنت ته رسوي. ترمذي شریف حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه عملونه دومره اسان دي، خو دا یو خبره ده چې عملونه ډېر اسان او ډېر قیمتي دي، خو خلک د دې نه ډېر لرې دي. ډېر خلک په دې باندې عمل نه کوي، ډېر خلک د دې عمل نه پاتې دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپله فرمایي چې هما یسیر ومن یعمل بهما قلیل، دغه عملونه چې دي دا انتهایی اسان دي، خو ډېر خلک د دې د عمل نه پاتې دي، ډېر خلک د دې نه لرې دي، عمل پې نه کوي. او اسان مونږ او تاسو په خپله باندې ځان سره دا سوچ وکړو چې آیا دا عملونه مونږ په خپل ژوند کې د خپل کاروبار سره د خپل مصروفیاتو سره کوو یا نه کوو. ځکه ډېر اسان، بار بار زویمه، دا دی اسان، ډېر اسان او مختصر عملونه دي. عملونه څه دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم مسلمان د هر فرض مونځ نه پس کلمات ویلي. څه کلمات؟ سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. دا کلمات دي. کم مسلمان د هر فرض مونځ نه پس دا وویلي. په روایتو کې 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر دي. خو کم از کم چې لس ځله یو مسلمان برابر کی، لکه مثال لس ځله سبحان الله، لس ځله الحمدلله، لس ځله الله اکبر، کم از کم. باقی چې دی 33 او بیا دغه رنګې 34 بار الله اکبر دي. د هر فرض مونځ نه پس دا ویل. او بیا چې کله انسان اوده کیږي، بسترې ته راغلی، ستا د خوب ټیم شو، په دغه ټیم کې دغه کلمات بیا ووایه. دومره آسان، او دا د خلکو نه ولې پاتې کیږي؟ دا دومره قیمتي عمل مونږ او تاسو نه ولې پاتې کیږي؟ سړي په ذهن کې سوال پیدا شي که نه؟ ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې دا عملونه ډېر آسان دي، خو ډېر کم خلک دي چې په دې باندې عمل کوي. ډېرو خلکو نه دا عمل پاتې دی. ولې دا پاتې دی؟ پاتې په دې وجه دی چې شیطان دا مونږ او تاسو پسې لګېدلی دی. مونږ او تاسو هغې کار ته نه پرېږدي چې په کم کار کې زمونږ او ستاسو د دواړو جهانونو کامیابي وي، په کم کار باندې مونږ ته جنت حاصلېږي، په کم کار باندې مونږ د جهنم نه، د قبر د عذابونو نه بچ کېږو. دغې کارونو ته مونږ شیطان نه پرېږدي. په دې وجه دا عمل زمونږ نه پاتې کېږي. مونږ او تاسو مونځ ته ودرېږو، نیت وتړو، زر اودس وکړو، مونځ ته ځان راورسوو. چې کله ودرېږو نو په مونځ کې مونږ ته دا دنیا را مخې ته کي شیطان. زر مونځ وکړه، پلاني ځای ته به ځې، پلانې کار به کې، پلانې کار پاتې دی، نیمه کې پاتې دی، هغه به پوره کې، پلاني ملګري ته به ځې، پلانې مېلمه به راځي، پلانې کار به داسې کې، پلانې کار به داسې کې. هغه ټول مونځ هغه توجه تا ته ختمه کي، او تا په منډه کي، د مونځ د شروع نه تا په منډه کي، او شیطان په تا باندې را لګېدلی چې زر مونځ کوه او ځان وباسه چې دغه کار پسې به ځو، دغه کار به کې. نو په دې وجه انسان زر مونځ وکړي، د مونځ نه ځان خلاص کړي، سلام چې څنګه واړی بس لاس په مخ راکاږي او منډه کي، دا عمل دې پاتې شي. یو دغه وخت کې دې پاتې شي. دویم وخت چې کله د خوب ټایم راشي او دی دا عمل کوي، ځکه دوه وختونه د عمل لپاره دي. دی چې کله دا عمل کوي، نو چې کله راشي بسترې ته به بستره باندې سملی، دغه ټایم کې شیطان بیا راشي، دته په دې سر باندې زور کوي، دته په دې ولو باندې زور کوي، دا جسم چې دی دا ورته زور کوي، ورته څه وایي؟ زر سمله. ټوله ورځ دې کارونه کړي، پړیانې کړي دي، سټډي دې کړی دا، یو شی او بل شی، هغه ټول هغه کار ورته نقشه ورته را مخې ته کي، او دته په دې خپل جسم باندې زور مور یو شی بل شی ورته شروع کي، او د دغې کلماتو نه محروم کوي انسان، دغسې اوده شي. نو په دې وجه دغه قیمتي او دغه بهترین کلمات زمونږ او نه پاتې دي، مونږ او تاسو د دې نه محروم یو د شیطان د جالونو د وجې نه. نو مسلمانانو ورونو، دوه مختصر عملونه دي.
ما مخکې ویډیو کې ویلې 2 مختصر عملونه دي د الله رب العزت نومونه اخیستل دي، د هغې پاکي بیانول دي، د هغې بړۍ بیانول دي، د هغه په نعمتونو باندې شکرونه ادا کول دي. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. که څوک 33 بار او 34 بار ویلی شي نو ډېره بهتره ده، نور علی نور. که داسې څوک نشي ویلی نو چې کم از کم لس ځل خو موږ او تاسو ووایو که نه. تر اوسه موږ او تاسو پته نه وه، د دې عمل زموږ سره قدر نه و. نو اوس موږ تاسو خبر شو، مونږ او تاسو دا پته ولګېده چې د دې عملونو د برکت نه مونږ ته څه میلاویږي، دا عملونه مونږ کم ځای ته رسوي. نو مسلمانانو ورونو چې د هیڅ چا نه پاتې نشي، د لمونځ نه بعد هم او د خوب نه مخکې هم، کله چې وده کېږي د دې نه مخکې هم لازمي ووایه. او د دې عملونو یو بل برکت هم درته ښیم او زه د خپله تجربه بیانوم په دې کې. کم مسلمان که هغه دیاړي مار دی، که هغه محنت کش دی، که هغه د ورځې سخت نه سخت کار ولې نه کوي، که هغه په دفتر کې منډې او ترړې ولې نه وي، د هغه ذهن ستړی دی، د هغه مازغه، د هغه جسم، د هغه د جسم هر یو اندام ستړی دی. خو که د اوده کېدو نه مخکې په بستره باندې دغه کلمات وویلې 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر دی وویلې او اوده شو، یقینا د دغه ټول تکاوټ، دغه ستړیوالی دا به الله ختم کي او ډېر یو پرسکونه خوب به دی وکړي. د جسم دا دردونه ستړیوالی به بالکل ختم شي. دا هغه اوږده واقعه ده کله چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله، رسول الله مبارک ته ویلې چې زما د کور کارونه ډېر زیات دي او ما ته د غلام ضرورت دی، چې ما ته غلام راکئ، یو خادم راکئ چې زه هغه زما کارونه کوي او ما سره په خپلو کارونو کې. زمونږ بجلی لاړه، نو زه د خپله خبره مکمل کوم چې ما سره په د خپلو کارونو کې منډه ترړه وهي او زما دا کارونه اسان شي، ځکه زه ډېر ستړی کېږم. نو رسول الله مبارک ورته وایي چې آیا تا ته د غلام نه بهترین عمل وښایم چې په هغې عمل باندې تا ته الله رب العزت اجرونه هم درکوي او ستا د جسم دا کم ستړیوالی تکاوټ دی دا هم ختم شي. نو رسول الله مبارک ورته دغه کلمات وښودل چې دا کلمات وایه، په دې سره به الله رب العزت ستا د ټولې ورځې چې کم محنت کې، کم ستړیوالی کې، دا به ټول الله ختموي او الله رب العزت به ورته بیا اجرونه هم درکوي. نو مسلمانانو ورونو عمل وکړو په دې خبرو باندې، دا کم عمل او کم کلمات چې ما وښودل دا په خپله زندګۍ کې راولو او موږ او تاسو په دغې باندې جنت ته ځان ورسو او نورو مسلمانانو ته دا ورسوئ. نور مسلمانان هم د دې نه خبر کوي، په کور کې چې څومره تاسو سره خلک دي هغوی ته هم دا عملونه ورښوایئ او زده یې کوئ پرې چې یاره د دې عمل بدله دغه ده، مختصر عمل دی خو بدله یې څومره غټه ده. نو امید ده انشاءالله چې په دې باندې به عمل کوئ او د نورو مسلمانانو سره هم ضرور شیر کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.